ډېره افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو کالو ماشومه چې نوم یې بشرا دی د جنسي زیاتي نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل شوې ده. دوستانو دا واقعه په کوم ځای کې رامخته شوې ده او قاتل داسې کار ولې کړی دی چې د ماشومې سره یې اول زنا کړې ده او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو قاتل ټول حقیقت راښکاره کړی دی. چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي او ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې پوره معلومات نه حاصل کړئ. دوستانو دا واقعه په پېښور کې رامخته چې یو 15 کالو ماشومه چې نوم یې بشرا دی هغه سره اول زنا کیږي یعنی جنسي زیاتي ورسره کیږي بیا د هغه جنسي زیاتي نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کیږي. دوستانو دې ماشومې سره اول جنسي زیاتي یعنی غلط کار کړی دی او بیا د غلط کار نه بعد قتل کړی ده او چې قتل کړی ده بیا په نالۍ کې غورځولې ده. دوستانو د نالۍ د پاسه یې بیا یو کور خو میښی دی چې هغه ماشومه چاته نه ښکاري. خو دوستانو چې کله د دغه نالۍ صفایي کېدله او دغه ماشومې لاس پکې راووتو نو اول هغه کسان ګرفتار کړی شو چې چا صفایي کوله. دوستانو هغه کسان بېګناه وو چې کله د دې اصلي قاتل ګرفتار شو نو هغه کسان یې معاف کړل او هغه کسان یې پرېښودل ځکه چې هغه کسان خو خالي صفایي کوله. دغه صفایي په وخت کې دغه ماشومه دغلته میلاو شوه. دوستانو دې ظالم ورسره داسې غلط کار کړی و چې اول یې د 15 کالو ماشومې سره زنا او بدپیري کړې وه او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه. په قتل یې په داسې نمونه باندې کړی و چې اول یې ولا په مړو باندې زور کړی و بیا یې الاله کړې وه بیا یې په بوجۍ کې بنده کړې وه او بیا یې په نالۍ کې غورځولې وه. دوستانو نالۍ کې پوره 3 ورځې دغې ماشومې تېرې کړې وې چې کله دغې ماشومې لاس د نالۍ نه راووتو دغه ماشومه ډېره زیاته خرابه شوې وه. او دوستانو پولیسو په دغه وخت کې چې څنګه ماشومه سیکړله د پولیسو هم حالات خراب شو او پولیسو هم په ژړا شول. دوستانو دغه ماشومه چې کله سیکړې شوه دغه ماشومې مور او پلار باندې څه چلو شو او په هغه ساعت یې اسپتال ته یوړل ځکه چې دوستانو کله یو 15 کالو ماشومه د زړه ټوټه چې 3 ورځې ورکه شي او پس 3 ورځې وکړېږي او بیا 3 ورځې بعد یې لاش میلاو شي او هغه هم په داسې حال میلاو شي چې چا ورته ډېر زیات ظلم کړی وي. دوستانو هغه قاتل اوس ډېر جالي وایي زما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده چې ما د ماشومې سره زنا کړې ده او بیا مې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو که مونږ چېرته سوچ وکړو داسې ډېرې واقعې مخې ته راغلي دي خو په ټولو واقعو کې قاتلان بیا جاري او بیا وایي مونږ خپېمانتیا کوو. خو دوستانو چې کله د خپېمانتیا نه مخکې دوی سوچ کړی و چې دا ماشومې زندګي مونږ تباه کوو مونږ خپله زندګي هم تباه کوو یوازې د ماشومې زندګي نه تباه کوو د ماشومې د مور او پلار زندګي هم تباه کوو خپله زندګي هم تباه کوو د خپل مور او پلار هم زندګي تباه کوو. خو نه داسې سوچ نه کوي کو داسې سوچ چا کولی نن به یوه ماشومه هم ډېره بېدردۍ سره نه قتل کېده. نن سبا چې څومره کیسونه هم مخې ته راځي هغه ټولو کې ماشومان اول زنا کېږي ماشومانو سره او بیا د هغه زنا نه بعد ډېر بېدردۍ سره قتل کېږي. دوستانو دې ماشومې سره هم دغه اول زنا شوې ده او بیا ډېره بېدردۍ سره قتل شوې ده. د دې ماشومې مور او پلار ډېر جاري وایي مونږ د انصاف مطالبه لرو زموږ قاتل دې پانسي کړي. خو نه دوستان اوسه پورې یو قاتل خو هم نه دی پانسي شوی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر انشاءالله څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.